علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المحقق الثاني الإمام سعد الدهلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه المباركة آمين. وإذا تقرر أن العالم عيان وآراء زور سبق من يتكلم يفتيا وايقا تكرار فكويقا أسنى جماعة خكوي بيتكرر. وإذا تقرر أن العالم عيان وآراز والعيان أجسام وجواهر وكل شيء ذا خبر استاف ذهن كي خبره وتوبخشوا في عالم بدو قسمه دي يو عيان دي زم آراز او ذا خبر استاف ذهن كي خبخشوا وفريوتا إذا عيان بدو قسمه دي او بدو قسمونه كي ذا محصور دي يو أجسام دي زم جواهر فرد دي. فنقول وصبايش كل حادث لا تلفت الحادث لا تلفت السدي حادث دي وستويشي دا أعراض ثبوت دا حدوث بالتبيان إذا أعراض ولي حادث دي ثبوت بالتبيش ليش دي أو بيا بداغين بس دا عيان حدوث تراش نقول دا أعراض ثبوت دي أغياب مشاهده سر دي أو يا بدليل سر مشاهده دا لکه ستا د وړاندې یو کس ناست یو پاسې د حرکت کې راغی د حدوث معنا د نشته شته کېدل د حدوث په معنا ځان پوهېږي د عدم نه وجود ته راوتل دې ته څه ویلی شي حدوث. نو ستا په مخ کې یو سړی ناست و حرکت ورته عارض شو متحرک شو نو چې څنګه دی متحرک شو نو د دغه ځای ته پته ولګېده په مشاهدې سره چې د حرکت حادث دی ولې ستا د سترګو د وړاندې نشته څه شوه څه شوه خبره باندې پیش وکړم. دا لکه سادسي طالبي سادسي طالب تاسو ملګری کېنه موږ ته بشران وایي چې یاره احتیاط ډېر کوئ پیش نو تاسو دا خبره ذهن کې کېږدئ چې کوم کس تاسو په خوا کې ناست یو نه پېژنئ نو فوراً د هغه نه تپوس کوئ معلومات کوئ پیش وکړئ. محتمین سے هم دا وایي مشران اساتذه هم وایي د بار نه موږ ته مشران وایي چې ګورئ احتیاط نه دی احتیاط انتهایی زیات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غزوه احد ته تلل د یوې زغرې په ځای دوه زغرې اچولې دوه درع ملبوس کړي وو. نو دا کوم وروڼه چې راړه خفه نه شئ تاسو ما دنه تپوس وکړو زموږ د زړه سرونه خو بیا هم لکه احتیاط به تاسو خپل کوئ د اسبابو په درجه کې پیش کړئ. باقي الله چې تقدیر کې لیکلي دا هغې خو وروسته کېدل نشته. نو درته وایي چې دا ټول حدیث دی نو د بعضې اعراض حدود په مشاهدې سره ستا د سترګو د وړاندې نشته شته شو لکه حرکت پس د سکون نه راغله یا تیاره وه په دې حال کې ناڅاپه بجلي راغله رڼا شوه نو ستا د سترګو وړاندې دا روښنایي راغله د نشته شته شوه دا مشاهده شوه. یا سواد بعد البیاض راغی لکه نور دی او پرېوته ناڅاپه چې پرېوته یا یو تو رڼا کې وي غار ته ورننوتې تیاره شي یا بجلي لاړه د دې سواد د وجود هم تا ته حاصل شو په طریقې د حدوث باندې او بعضې په دلایلو سره لکه دا حرکت دا جسم ناست و دا حرکت چې کله دې جسم ته عارض شو په سکون عدم راغی و که نه نو دا د حرکت حدوث او د دې سکون دا عدم کېدل دا د دې خبرې دلیل دی چې دا سکون به په یو وخت کې نه نشته شته شوی و پوه شوې. په دې حال کې تیاره ده ناڅاپه پکې بلکونه بل شو رڼا شوه نو دا رڼا خو په طریقې د مشاهدې سره تا وپېژنده چې دا حادثه ده لیکن چې دا رڼا راغله نو تیاره ختمه شوه نو د تیارې دا ختمېدل دلیل د دې خبرې دی چې دا تیاره هم په یو وخت کې د عدم نه وجود ته راوته او دا هغه وخت چې چا لیټ مړ کړو نو تیاره موجوده شوه پوه شوه پې که نه. نو د تیارې د عدم راتلل دلیل د دې خبرې دی چې دا تیاره حادثه ده ځکه دا عدم دلیل د دې خبرې دی چې دا یو وخت کې نه و بیا پیدا شوه ځکه چې کوم شی قدیم نه هغه باندې نه په سابق کې عدم راتلی شي نه په لاحق کې عدم راتلی شي عدم ملخوان هم نشي وته او دې باندې خو د تیاره باندې خو اوس عدم راغی چې رڼا راغله که نو دا عدم پرې راتله دلیل د دې خبرې دی چې دا په یو وخت کې نه شوه د نشته راوتې وشته شوی و نو دغه ته وایي. اما الاعراض وبعضها بالمشاهده لکه اعراض د بعضو اعراض حدوث په مشاهدې ثابت دی لکه حرکت راغی پس د سکون نظر راغله پس د ظلمت نه
او سواد راغی پس د بیاض په خپلو سترګو دې وکتل چې په دې باندې د عدم نه موجود شو. وبعض بالدلیل او بعض عارض حدیث په طریقې د دلیل سره وهو تریان الادمی هغه تریان د څه شی دی؟ د عدم دی. یعنی عدم ته راتللی لکه تیاره چې بله پراغې نه تیاره ختمه شوه نو چې په عدم تاری شو په دې تیاره باندې تیاره ختمه شوه دا د دې خبرې دلیل دی چې دا په یو وخت کې دا تیاره دا نشته شته شوی و. لاحق کې په دې باندې عدم راتله دلیل د دې خبرې دی چې په سابق کې دا معدوم وه او موجوده شوه. کما فی ازداد ذالک د ازداد ذالک د مشار الیه د حرکت او زو سواد دی نو د حرکت ضد سکون دی د زو ضد ظلمت دی د سواد ضد څه شی دی؟ بیاض. مخکې درته وایي فإن القدم ينافي العدم ځکه دا قدم چې دی دا منافي د عدم دی. کوم شی چې قدیمي هغه ته نه په لاحق کې نه په سابق کې عدم لاحقېدی شي. لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر. دا قدیم په دوه قسمه دی. یو هغه چې قدیم لذاته لکه ذات د الله تعالی نو په دې باندې خو نه په سابق کې نه په لاحق کې عدم راتلی شي. لکه ستاسو غوږ دی که نه غوږونه را بیدار کړي. او یو قدیم لغیره دی چې د هغې قیام د واجب تعالی سره وجوبا شوي نو دې ته قدیم لغیره وي لکه صفات د الله تعالی. اوس د دې قیام د الله تعالی سره وجوبا شوی دی نو چې قیام د الله تعالی سره وجوبا وشوه نو په دې طریقې سره چې کوم دی په دې عدم نشي راتلی. پوه شوه؟ لأن القدیم إن كان واجبا لذاته فظاهر نو بیا د قدیم هغه عدم کېدل خو ظاهر دی. والا لازم استناد الیه بطریق الاعجاب او کوچری دا شی ته فی ذاتی ممکن ګڼي او قدم لغیره ګڼي او بیا متقدم وي نو د دې استناد به واجب تعالی د طریقې ایجاب شي. چې استناد د دې ممکن چې په نفسي ممکن دی خو چې استناد د قدیم ته په طریقې د ایجاب سره وشو په دې باندې عدم نشي راتلی. دا د قدم لغیره لپاره هغه تعریف دی. اذا صادر من الشيء بالقصد والاختيار دا یو بل خبره چې کوم شي قدم لغیره ثابت دی نو د دې قیام به د واجب تعالی سره وجوبا شي. د دې قیام به د واجب تعالی سره په طریقې د اختیار باندې نه شي ځکه چې کوچری په طریقې د اختیار سره د قیام د الله تعالی سره وشي نو بیا دا واجب رو لګیدو او دغه صفت د صدور هغه اراده چې وکړه دا د مطلب دا دی چې د اراده د صفت د صدور وکړه دا صفت نو ځکه خو د صدور اراده کړی ده کنه. یعنی دا صفت نو ځکه خو د صدور لکه ګوره چې دا صفت وسره د مخکې نه قایم او بیا هم د هغه صفت د صدور اراده وکړه بیا شوه نو دا خو تحصیل حاصل نو دا کوچری په طریقې د قصد او اختیار سره دا ممکن د واجب سره چې کوم قایم شي بیا شوه نو چې کله دې قصد کو او دې په خپل اختیار سره صادرو نو په دا وخت کې دا موجودو کفر ځکه نو چې په دا وخت کې موجود دا اراده کول فضول شو. پېښ وبې او چې قصد او اختیار سره چې کوم دې د صفت د صدور اراده په طریقې د قصد او اختیار سره کوله دا دې خبرې دلیل دی چې دا ممکن حادث دی. عمده وجه ده چې دې واجب وتقصد کړو. عمده وجه ده چې دې واجب خپل اختیار استعمال کړو. پېښ وبې دا څنګه د فلسفو مذهب خلاف فلسفه خدا وایي چې صفات الله تعالی قیام سره وجوبا شوی دی او د الله تعالی نه چې دا صادریږي نو په دې کې هغه اختیار هم نشته. پېښ وبې وایي ځکه دا د الله تعالی نه چې کوم دی وجوبا صادریږي د الله پکې اختیار نشته. لکه یو لوښي چې د اوبو نه ډک شي نو د دې لوښي ډکه او که بد د اوبو به ښکته رابهي د دې نور ډکه دی که بد د رڼا به ښکته راځي چې دا نور دا وغواړي د رڼا نه ځان نه وباسم یا اور دا وغواړي د ځان نه تپش نه وباسم نو دا ترې شي کولی وي دغه رنګې الله په دې صفاتو کې مجبوره. نو بیا دې کې زموږ د اسلامي دوه طریقې دي. یو طریقه خو دا د دې خبره تسلیم کړې ده چې او صفات قدیمه د الاسم ما ته وګوره دا خو ډېرې ضروري خبرې ده په لیکلو نه کېږي ما ته وګوره ځان پوهې که بیا لیکل کوه او دا ته په شرو کې هم نشي مونتی وایي پوه شوې نو ما نه ځان پوهې کړې ګوره چې بیا زموږ د اسلامي په دې کې دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده د تسلیم د شي او فلسفو ستا خبره منو د الله تعالی سره د صفات قدیمه په طریقې د وجوب قایل دی والله پکې مجبوره دی د الله نه دا صادریږي مجبوره دی. نو دې باندې بیا اعتراض راځي چې الله دې په خپل صفاتو په صدورو کې مجبوره کړو الله دې په خپل صفاتو کې مجبوره کړو نو مجبورېدل دا خو د عجز نښه ده وینا دې صفاتو کې مجبورېدل دا د عجز نښه نه ده ځکه چې دا جبر خو هغه دی کې راځي چې د غیر نه څوک مجبوره شي او صفات د الله تعالی د هغه نه غیر نه دي پوه شوې که نه نو مجبورې کېدل پکې راغلل. دا یو موقف دی عام ستاسو ابراز وغیره دي دا لیکلي لیکن علم کلام کې چې کوم د امام باقلاني صاحب
د مدرسه ابي بکر الباقلاني دا غنه ښکته مغاربه چې راغلي دي خاص کر امام سنوسي صاحب د دور ایدان امام ساوي صاحب د شرح قائد د جلالین د حاشیه شریک کړي ساوي دا ګورځ د معصوم نو ساوي بلا و بلا دا بلا زوی متکلم او موافقيه مو لوی سره د ساوي د خلکو راځي دا شنه دا صفات د الله تعالی سره قیام وجوبا شوی دی خو صدور د اختیار کی دوه خبرې دي وی یو قیام دی قیام کې موږ اختیار نه ثابت ده ځکه کو د صفات او قیام د الله سره اختیارا کوشیا د دې مطلب دا دی چې د صفات د الله تعالی چې دي کنه د حدیث او قیام د حوادث او بذات قدیمه پسې راشي او دا ناروا خبره ده ځکه حدوث صفات مستلزم به حدوث موصوف نه نو بیا بلم حدیث لہذا قیام وجوبا شوی دی او صدور باری تعالی چې کله وګړي نو په خپل اختیار سره او اصل کې دې کې مین مسله دا ده چې په دې باندې بیا اعتراض راځي چې صدور الله تعالی اختیارا کوي دا خو مسبوق بالادم شو وینه شوی دا مسبوق بالادم شو ځکه چې کله الله تعالی اراده د صدور کې نو دا نشته ځکه خو د صدور اراده وکړي کنه نشته لکه اوس تاسو سره دا ټوپه په سر پرته ته د ټوپه په سر نو تحصیل حاصل نه په دې کار نه چې ټوپه ستا په سر نه به په سر یې کنه د صفات شته الله سره قائم دي نو بیا وته څنګه قصد او اختیار استعمال دې ډېر آسان جواب دی مولوی صاحب او متکلمین به داسې تیری دي کته تیری دي بره تیری دي ساده خبره ده ما ته ګوره ما ته پېښ وي ګوره دا صدور د الله تعالی د صفاتو دي کیږي د صفاتو د متعلقاتو کیږي دا متعلقات اختیاري دي لکه صفات د علم د الله سره وجوبا قائم ٹھیک شو دا وجوبا قائم دي او صدور د صفات د علم د کیږي د صفات د علم د متعلقاتو کیږي لکه اوس زید پورته لاړو دا الله پاک د علم دغه تعلق به د زید د پورته د تلو سره راشي زید شل منټه پس د کور درووته دا الله پاک د صفات د علم د تعلق د زید درووته سره راغی د تبدیلی چې راځي خو په صفاتو کې راځي کنه په نفس صفاتو کې خو نه راځي کنه نفس صفات د الله سره وجوبا قائم دی اعتراض سره وارد نشو فلسفه وی کول الله پاک سره دا الله پاک د صدور د دې په اختیار سره کیږي نو بیا به دا مسبوق په ادم شي نو موږ ورته وایي چې اختیار یو په دې صفت کې خو نه دی کنه اختیار خو دې په متعلقاتو دی لکه خبره مې شو تعلق د دې صفت د اختیاري دی دا صفت وجوبا د الله سره قائم خبره سمه ده ولن تجد هذا الجواب في كتاب المتكلمين دا ذوقي جواب دی پېښ وکړه کله داسې موشي چې ماته طالبان مخه ته ناست دي یو نوی جواب یې الله ماته وکړو زه دې کې دا ګرامه چې طالبانو ګرې پاک خلک ناست جدید علوم عکاسي ډېرې صفای خوشبوداري مشکیزۍ نو د هغې د اړونو اثر په ما باندې پوه شول نو دا جواب په ذهن کې کېده ډېر قیمتي جواب دی ښه خو بهرحال د متکلمینو د فلاسفو موقف دغه دی چې د تازاني کوم څېړلی دی دا د فلاسفو موقف دی ښه دا زموږ د اسلامي متکلمینو نه دی والا که چېرې دا څیز واجب لذاته نه وي یا دا صفت او ممکن لذاته وي لازم استناده الیه بطریق الاجاب استناد د دې په باری تعالی ته په طریقې د ایجاب سره شوی په طریقې د اختیار باندې اې صادر من الشیء بالقصد والاختیار يكون حادثا بالضروره ځکه صادر دی وشینه په طریقې د قصد او اختیار سره دا به حادث وي بداهت نه بالضروره سمانه بداهت والمستند الى الموجب القديم او مستند چې موجب قدیم ته شی او ډډه وته ولګي په طریقې د وجوب سره پېښه په دې موجب قدیم دی او صفت نو قدیم او صفت هم قدیم پېښه ضرورت امتناع تخلف المعلول عن العله ځکه دا خبره بدیهی ده چې تخلف ته معلول دا علت ته ممتنع دی تخلف ته معلول دا علت ته ممتنع یا لکه موري څه پېښه ده دا خبره صاحب ذهن کیه تخلف ته معلول علت دا ممتنع دی د علت نه مراد علت تامه دی د علت تامه معلول نه متخلف کی لکه دا تپش د اور نه متخلف کی دا څنګه د جوړ دی بلکې 15 غنټې پس به تپش شو پېښ وکړه چې ور وی نو معیب او سره چې کوم دې تپش وي تخلف ته معلول د علت تامه نسيږي نو فلسفه وی چې د عالم د الله پاک د فار معلول دی او تخلف ته معلول علت تامه نه کی لہذا د عالم قدیم نو په دې جواب ورته موږ وایو چې نه الله تعالی په صفت د اراده خپل سره عالم پیدا کړي دا د الله صفت په نه عالم دا د قدیم شي دا په صفت د اراده خپل سره پیدا کړی او په توګه چې اراده کې اختیار وچلې اراده هم حادثه ده نو موږ اراده کې د اختیار خبره مونږ کوو د تعلقاتو کې د اختیار خبره د اراده چې کوم تعلق الله قائمین دي کې خو اختیار شته ګر خبره
د دنیا د عدم معدومه او د دې د وجود سره خپل اراده او قدرت متعلق کو تکوین بس ذاکت مې د احساس د وجود تر وبا سره خبره سم ناسب بس لا دې جوړی کړی دغه حل له نو بعض اعراض او مشاهده سره او بعض اعراض په دلیل سره حدیث وای مخته. وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أما المقدمة الأولى فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. أما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم بالجوهر لا يخلو عن الكون في حيز. وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث. دا حوادث د ټول نه غټ دلیل دی چې د دې سره اعراض قایم دي. د دې سره د اعراض په تور وصف قایم دي او چې کوم عین سره عرض حادث په تور وصف قایم شي نو هغه عین حادث شو ځکه چې حدوث صفت مستلزم د حدوث ته موصوف ده. پېښ وکړه نو چې دا اعراض حدوث کومه کې ثابت شو دا تمام اعراض ځکه حادث شي دا تمام عین ځکه حادث شي اعراض سره قایم. پېښ وکړه لکه ګوره یو عین دی یا بدا متحرک یا بدا ساکن. نو د حرکت تعریف تاسو کونان فی آنین فی مکانین او د سکون تعریف تاسو کړی دی کونان فی آنین فی مکان واحد. نو دا حدیث شو کنه نو قیام د حوادث د زورو کو نو د اشا سره چې قائم په مقام به غمسه شو حادث. واما العيان فلأن لا تخلو من الحوادث وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. لا صغرى كبرى فالعيان حادثه دا نتیجه شو. پېښ وکړه نو دغه صغرى او کبرى قائمه کړی د نتیجه په تابانه پرې کړه بلکې نتیجه هغه مخکې ذکر کړی چې العيان حادثه. اما المقدمه الاولى هرج دليل لصغرى او صغرى سره فلأن العيان لا تخلو من الحوادث. العيان د حوادث نه خالي کیږي نو دلیل لصغرى دا دی چې فلأن لا تخلو من الحركه والسكون. پېښ وکړه دا نه خالي کیږي د حرکت او سکون نو وهما حادثان او د دوه حادث. پېښ وکړه اما عدم الخلو عنهما هر څه د دې خبرې دلیل دی چې دا عین چې نه خالي کیږي عنهما نه د حرکت نه سکون نه فلأن الجسم بالجوهر لا يخلو عن الكون فيه يس. وردا پیاله نو اوس ګور لس یولس بجې د تپراته ده و باندې یولس بجې د تپراته ده نو کونان پرال فی آنین پرال زمانم پرال او فی مکانن پرال. نو چې څوک متصف په زمانه سره شي کونان فی آنین او متصف شي په مکانن سره دا حدیث یو کړ نو دې ځنه دې دا حرکت شو او سکون کونان پرال آنین پرال زمانه سره متصف شو کنه چې زمانه کې کوم شي واغلی شي نو قدیم کې دي ځکه هم وایي چې الله پاک د زمانو نه پاک دي کنه زمانه مخلوق دی الله تعالی خالق دی نو د څنګه په مخلوق خالق متصف کې دا هغه رستو پیدا شوی دی الله خدای ځل نه موجود. پېښ وکړه نو ګوره کونان فی آنین فی مکانین واحد یو مکان نو اتصاف د مکان او اتصاف د آن د زمان او مکان په ګرای چې کوم شي واغلی شي په مکان کې او په زمان کې نه قدیم څه کېږي نو چې کوم شي کې دا موجود شي د حرکت او سکون هغه ممسیه حدیث به لګای نو موضوع شو مثلا پېښ وکړه خبره. اما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم بالجوهر دا جسم او جوهر چې لا يخلو من الكون فيه يس. پېښ وکړه دا بخاری دي چې دا په یو هیز او مکان کې موجود دي نو بیا وایو فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بينه فهو ساكن. وجرد دا ګلاس لس بجم په دغه هیز کې موجود دی او یو لسنی بجم په دغه هیز کې موجود دی فهو ساكن لا ساكن. وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل مسبوقا بكون آخر في حيز آخر لا هو بل مسبوقا بكون آخر في حيز بل في هذه حيز آخر بخبره دی وي نو په متحرک پېښ په بلاس بجې په یو ځای کې دا کیداس پروت دی لسنی بجې د مرزه ته وړو نو دا تعریف دي صادق راځي. پېښ په وی د دې د حرکت او د سکون د یو بل تعبیر هم کوي وهذا معنا قولهم د مشفق استاد نه خدا د یو معنا به په مختلفو الفاظو سره واضح کوي نو د حرکت او سکون یو معنا ده او یو تعریف ولو کو او زه د تعبیر دیګر ویا وهذا معنا قولهم دا مطلب دې متكلمين إذا قولوا الحركة كونان في آنين في مكانين وسكون كونان في آنين في مكان واحد. إذا كما خبر وانا بيش وكذا. فإن قيل يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا كما في أن الحدوث فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا قلنا هذا المنع لا يجرنا لما فيه من تسليم المدعى على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان. وأما حدوث تاسو منتظر حركات السكون دا تعريفه كونان في آنين في مكانين والسكون تعريفه مكو كونان في آنين في مكانين دوا كون في تيرشوي دوا آنا في تيرشوي
نو په دوه مکانو کې حرکت دی او په دوه کونه دوه آنه پې تېر شي او په یو مکان کې دا سکون ومې داسې کنه ویزه د داسې یو حادث شیخ یم چې نه و پکې حرکت نه و پکې سکون ځکه د حرکت لپاره تا دوه کونه شرط دوه وخته پې تېر شوي او د سکون دپاره کونان فی آنین دوه وخته تا شرط زه د داسې یو حادث شیخ یم چې هغه باندې نه حرکت نه سکون یعنې دوه کونه مو پې تېر شوي لکه یو حادث شی دی او الله د نشته شته کو نو په هین د نشته شته کولو کې په دې دوه کونه نه کېږي لکه څنګه چې دا سیز د الله پاک د نشته پیدا کوي یو سکند هم پیدا نه کېږي نو په دغه وخت کې را ملاحظه که ځان ته چې یو سکند هم پې نه تېرو نو کونان خو بې نه تېر کړم آنې خو بې نه تېر کړم د تعریف د سکون هم پې صادق نه شو او تعریف د حرکت هم پې صادق نه شو پوه شوه په خبره که نه ځکه تا تعریف د سکون او د حرکت کې څه ویلي وو کونان فی آنین ویلي نو په دې کونان فی آنین نشته چې دغه حادث شي محدث شي د نشته شته کوي الله پاک نو بالکل د نشته شته کولو په وخت کې بعیني په دغه وخت کې په خپله سترګه کې راواغېستو دوانه نشته دوه مکانه نشته پوه شوه نو د په تعریف د حرکت راغی صادق و نه د تعریف د سکون راغی راشه مولا پرېوتې دندې پکې کېول نو مجیب ورته وایي وروره داسې چل دی لومړنی جواب دا ورکړي چې د پښتو متل دی یقول لپې پکار دی که د خري که د سپۍ دا د پښتنو متل دی پوه شوه وروره زما د دې محدث شي حدوث پکار دی خو حرکت او سکون نه بغیر حدوث ثابتېږي به زه په حرکت او سکون څنګه زه خو چې دا وایم چې دا عیان چې دي دا ځکه حادث چې یا به متحرک وي یا به ساکن وي تی ما ته په خپله دا په خپله خوله باندې وایي چې زه ته یو حادث شي داسې ښیم چې د حرکت او سکون نه به خالي نو دا خو ته په خپله اقرار کړې زه ته یو حادث شي ښیم که نه زما مقصد په دغه حادث کې دی چې تی ما سره حدوث منې زه تا سره زه د حرکت او سکون نه خالي منم اوس څه وایې اوس خو د خبره ومنله که پوه شوه یو جواب دا شو دویم جواب دا دی چې زما مراد د دې چې د عیان حدیث دی هغه عیان دی چې په هغې باندې زمانې تېرې شوي دلته تا سره د هغه عیانو خبره کوم چې زمانې پې تېرې شوي او چې په کم عین باندې په کم جوهر باندې زمانې تېرې شي نو په هغې به دا تعریف صادق راځي کونان فی آنین خبره باندې پوه شوې که ګوره وإن قيل يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا دا جائز دی چې دغه عین چې دا مسبوق بكون آخر بالکل نوعیه كما في عين آن الحدوث پوه شوې كما في نفس آن الحدوث لکه په آن د حدوث کې دا عین ځان ته را ملاحظه کنه دا د متحرک دی نه ساکن دی ولې د حرکت او د سکون تعریف کې صادق نه راځي فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا نو حسر دی غلط شو قلنا ترى مو جواب کو هذا المنظر لا يضر لدى اعتراض ولا ضرر سره نه راځي ځکه معترض ما سره دا غشي حدوث د عین حدوث مني په دغه زما مقصد پېښ و بکنه خو یا وګړه لاس وړو په دې طرف او یا په هغه طرف پراته وي د شاته طرف وګړه خلاص په دوه درې وروړي لکه تا دې وګړه داسې او بیا لاس راته کو داسې وګړه خلاص وړو دا ما سره د عین حدوث ونه په پاره طریقې خالي قلنا هذا المنع لا يضرنا ذا اعتراض ولا ضرر راکي لما فيه من تسليم المدعى ذکر بدی کې تسلیم د مدعا د حدوث د عیان دی یو جواب على سره دویم جواب ورکړي على ان الكلام في الاجسام التي تعددت فيها الاكوان سره د مداوي چې زمو خبره په هغه عیان او اجسامو کې د شیخ کې اکوان متعدده شوي وتجددت عليه الاثار والازمان او باغی باندې اثرونه او زمانه چې کوم متجدد شوي تیری شوي په پېښ وپیږي نو باغی باندې د حرکت او سکون تعریف راځي صادق آنان في كونان في آنين في مكان واحد یا في مكان خبره باندې پېښ وي چلو وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية ولأن ماهية الحركة لما فيها من انتقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير والأزلية تنافيها حركت حادث سکون حادث دیر علیکي دې د حرکت د سکون د حدوث دلایل بیان نو بعضې دلایل به دا چې د حرکت د سکون د دواړو سره متعلق او بعضې به صرف د حرکت د حدوث سره متعلق وي پېښ شو نو حرکت حدوث چې ثابت شو د هغې د ضد سکون په خپله ثابتېږي حدوث واما حدوثهما هر چې حدوث د حرکت او سکون دی فلأنه من الاعراض د ټول نه غټ دلیل د حدوث څه دی دا د اعراض دی او اعراض قسم نشانه دی د عالم او عالم نو پیدا دی وکنه خبره سمه پېښ شو او هي غیر باقیه او دا اعراض چې دی غیر باقیه دی ولأن یو خبره شو دویم دلیل چې هغه بیانې د فرض حدوث د حرکت وی ولأن ماهیت الحرکت ویبل لا چې ماهیت د حرکت چې د لما فيها من انتقال حال الى حال پدې کې انتقال د یو حال نه بل حال ته لکه د لاس وجې ګلاس دلته پروتو بیا لاس نیمه بجې دلته راځي نو انتقال د یو حال نه بل حال ته شو کنه چې په کوم شي کې انتقال راغی د حدیث همدا وجه ده چې ينزل الله تبارک وتعالى نزول الله پاک مو صفت ګڼو او په معنا د انتقال من موضع عال الى سافل نمو ورګ نزول الله تعالی د صفات متشابهونه
ولكن انتقال ولا معنى مقرن سبب لازم شيء حدوث الله بحادث ايش بك ندغوية ولأن كل حركة فيخا نوي لما فيه من انتقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير وإذا حال لاحق تريد المسبوقية بالغير تقاضاكي حال لاحقة المسبوقية بالغير تقاضاكي يعني دا رستني كم حال کې دا متحرک شي پروت دی نو د دینه مخکې چې کم حال او په بل ځای کې ځکه هو د متحرک وي کنه لکه لسنی بجې دا ګلاس په ډیکس پروت دی لس بجې خدای او میز باندې نو دا حال لاحق دا په میز باندې چې پروت دا حال تقاضا دی خبرې کې چې دینه مخکې کم مسبوق هغه بل و خبره باندې پېښ شوه خالي ولأن كل حركة دا بل دلیل وي د حدوث د حرکت لپاره ويبل لا چې ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار ويبل اصل کې دې کې تاسو څنګه دا اعتراض راځي چې د حرکت د حدوث لپاره دا خاص دلایل ولې سکون هم حادث دی نو د سکون په حدوث کې څوک اختلاف نه کوي لاندې چې جوړه د حرکت نه جوړه نو ځکه د حرکت ته خبرې کوي خدای راز دی پکې پېښ وکړي یعنی ستا په دې اعتراض واردېږي چې دا صرف د حرکت ته حدوث دلیل ورته ولې بیان سکون زګونه کړی سکون کوم پزما کمانه پنا کول غوړي دي جواب دی سکون اسیم پنا مثلا پچا کې حرکت کې ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار إذا عدم الاستقرار قد في تفسير دي تقضي لپاره پېښ وته يبل لا جار حرکت چره دا پروت په تقضي باندې یعنی په عدم استقرار باندې هر متحرک شي یو ځنه بل ځای ته ځي پېښ وته ها وكل سكون او دې پورې دا حرکت حدوث ثابت شي عدم استقرار بغیر دا حادث دی او سکون ولې حادث دی ځکه په سکون کې هر وخت کې د زوال خطر وي لکه کو دا غرونه والی سم ساکن دي دا د بنی دي دا هم د قیامت پر په حرکت کې راشي ته ساکن نه ته به مخاطر دي نه فاسي څه شو په کنه وكل سكون هر سكون چې هو جائز الزوال لا جائز الزوال لأن كل جسم ذکر هر جسم چې نو چې هغه په ځای باندې مناسب او قابل للحركه بالضروره بداعه هغه د حرکت قابلیت لري نو په اوس دې پر روانه زمانه کې وا متحرک شي کنه لکه د قیامت پر ورځ به د جبال متحرک شي کنه وقد عرفت ان ما يجوز عدمه يمتنع قدمه او دا خبره تعالی ثابت کیو په جندا چې د کم سیس باندې عدم جائز شي وقوع دی بني کی احتمال د عدم د پکې راغی څه وقوع لري خبره ده احتمال د عدم د پکې راغی يمتنع قدمه د قدم بیا ممتنع دی د دې وجه الله تعالی ذات باندې نو د عدم احتمال راځي چې په عدم راځي لکه خبره باندې پیښ واما المقدمه الثانيه او هر چې مقدمه ثانيه ده نو هر هغه شی چې د حرکت او سکون نه خالی نه هغه هم حدیث مقدمه ثانيه سو هر هغه شی د حرکت او سکون نه خالی نه هغه هم حدیث وي دغه وجه تويه ولان ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الازل دا ما قبل هغه کبرى تر اشاره کې چې مخکې تیر شو وګوره واما المقدمه الثانيه چې مقدمه ثانيه ده ولان ما لا يخلو عن الحادث هغه شی چې حادث لو ثبت في الازل وجري هغه فازل کې ثابت شي لازم ثبوت الحادث في الازل نو لازم بشي ثبوت حادث په ازل کې او محال نه محال لا ځکه ازل کې یو قدیم د ذات تباري تعالی متحقق دی بس پېښه به ازل هغه وخت وي چې هغه کې حادث شي د شان سره نشي راځي ازل د دې خبرې مصداق دی کان الله ولا بيكون شيء غيره زمانه په کې څنګه راشي مکان په کې څنګه راشي وها هنا باسق رايقرا وها هنا أبحاث أنه لا دليل على انحسار الأعيان في الجواهر والأجسام وأنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا أسلم كالعقول والنفوس المجردة التي يقول بها الفلاسفة والجواب أن المدعى حدوث ما ثبت من الممكنات وهو الأعيان المتحيزة والأعراض لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين بالكل بالواقع ممغاق ما تشوفوا بديك نماتي شرط هذا جو بس لكي يمن ما تجي متوجه وها هنا ابحاث نو تاموت اذا عالم له حدوث قائل ان بديله كيس ابحاث الاول المريض بحث ثاني لانه اسا كذا اعتراض به فقل جوابنا مركري ايش به انه المريض اعتراض ذاتي انه لا دليل على انحسار الاعيان في الجواهر والاجسام متكلمين ويش اذا عالم دي محصور دي په اعيانو کې دا عالم دي چې کوم دي دا اعيانو دا عالم لاندې قسم اعيان دي اعيان دي محصور دي په جواهر او په اجسام کې دا وسره بلکې د اعیان او د جواهر او د اجسام نه علاوه نور اقسام مشترکه مجردات نفوس عام علیش بین نفوس ناطقه شو لو انه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا اصلا او دي سره دا خبره مزنه منم چې دی وي چې ممتنع ده وجود د داسې یو ممکن چې هغه ممکن وي او قائم به ذات وي
او مکان ته نه محتاج دا خبره نه مونږ پېښ به بلکې زه به ثابت کوم داسې یو ممکن نو داسې یو شی چې نه به عین وي او نه به جسم وي او نه به جوهر وي قایم به ذات به وي او بیا به هم چې کوم دی هغه مکان ته نه محتاج لکه د هغې مثال بسیه کالعقول والنفوس المجرده لکه عقول عالیه شو پېښ به که نه او نفوس مجرده شو الذي يقول بها الفلاسفه چې فلاسفه په قول کوي پېښ به د عقول عالیه تفصیل ته ما کړی و دا زور دا عقول عالیه هغه دی چې علاقه د عالم سره علاقه د تدبیر او تصرف نه یعنی تجرد فعلی او تخصیلی او نه د حیوان جزئی او نه په حیوان کې ورحال شي دا عقول عالیه اصل کې دا فلسفه وی الله تعالی یو دی نو چې یو د یو شی پیدا کړی چې نوذ بالله د وسې نه شي پیدا کړی مو ته د خرج امر دا خو نن سبا سین سم غلطه ثابته یو کس ته ډرایوینګ کوي ارانم وي بریکلم کوړي سټیرنګ ته وي پېښ په پیګن شیشه کې مګوري تاسو ورته کنه او ګاډي بچ کی خاص کر د بازار په ماس کې یو کس څونه کارونه کوي نو چې انسان چې ذره په مقدار د یو کس دونه کارونه کولی شنو الله پاک یو دی نه ټیک کارونه نشي کولی دا بالکل د مشاهده خلاف دی الله یو دی یو نه سیوا کارونه نشي کولی دا د دې خبره پدې نشي د فلسفه عقل بازار ته تر اوسه غسته څه ودا وخت دا ارسطو د افلاطون داخل کې دا خبرې کوي او خلک وې دا لري عقل ما خلک واقع دا چې د وحي نه لري شنو هغه عقل شرمي کله د دنیا عقل مون انسان خو چې د وحي نه لري شو هغه په شرمېدلو شرمي عقل هغه مستدیر دي چې په عقل متصف او وحي متصف په شریعت متصفي د شریعت نه بغیر او د وحي د علوم نه بغیر یو سړی ډیر غټ عقل مون چې هغه بیا بلان دې باندې سړي بغیر ور باندې سړي پېښ په پیګا نو یا کله پوری نو هغه دا وایي چې اصل کې الله تعالی رو لګیدو د لومړي عقل پیدا کو او په دې لومړي عقل کې چې کوم دي درې حیثیت دي یو وجود په نفسه ما ته ګوره یو وجود په نفسه او دویم وجود دی او دریم امکان ذاتی دی وی په دې درې حیثیت سره درې شیزونه ځان نه پس پیدا کړل عقل اول یو عقل ثانی پیدا کو یو فلک اعظم پیدا کو او دریم د فلک اعظم هغه نفس پیدا کړو هی ولا پیدا یو خو زمو استاد کنه چې نفوس ناطقه وتوي یو د افلاک یو روح دی فلسفه وی دا روح د افلاک چلی را چلی لکه مو ته چې زمو استاد روح چلی نو دا لومبري عقل لو لګیدو دا خو درې حیثیت شو یو وجود په نفسه دی یو وجود د بل امکان ذاتی دی ځکه هغه وایي چې دا فلک چې د دې لا قیمه زمانی حاصل دی نور بل طرف ته دا حدوث ذاتی ولا ثابت دی امکان به ذاتی ولا شتا او قیدم دی د غیر په وجه باندې هغه خبره باندې پیښ کړه نو درې حیثیت شو نو په دې هر حیثیت یو شی پیدا کوه نو ګوره په یو حیثیت د عقل اول عقل ثانی پیدا کو او په دې بل حیثیت فلک اعظم پیدا کو په دې بل حیثیت نفس مدبره پیدا کړ دی او پر نفس بیا د عقل ثانی درې حیثیت دی څنګه د عقل اول درې حیثیت نو په دې دا دویم عقل لو لګي د عقل ثانی په دې ار یو حیثیت سره یو شی پیدا کو نو عقل ثانی په یو حیثیت سره عقل ثالث پیدا کو پېښ وپی او بیا ورپسې کوم دی فلک پیدا کو فلک اعظم د فلک او ثوابت درخته او بیا ورپسې د نفس پیدا بیا د عقل ثالث درې حیثیت دی نو دو باقي سره عقل رابع پیدا کو بل شي پیدا کو او دا نه هم عقل لري لسه صرف یو عقل عشر پیدا کو عقل عشر نه مراد جبرئیل علیہ السلام دی او جبرئیل علیہ السلام د تمام دنیا چلی خدای وزګار ناس ماذا الله پېښو خدای پاک معطل شوی دی بس بازار کې یو شی پیدا کړو یو پیدا پاسه بل په ماذا الله چولې نخل کفر نه باش دا دغه یو ښه عقیده ده پېښو نو موږ ورته وایي چې ستاده تشوي چې عین حذر دی په جسم او په جوهر کې نه منامودین علاوه پوری اړیم شنه وروړه دلایل ته خو دا دلایل ثابتې چې الله یصدر عن الواحد الا الواحد اخو د موږ جوړ کړي ته په کوم دلایل ثابتې دا مجردات یې سره ثابت دي چې ثابت دي ولې ومنم نو حسر د متکلمینو د دې علم په دوه قسمونو کې صحیح دي چې یو جسم دی او بل څه یو جوهر فرد یو مرکب دی او غیر مرکب دا کوم څه وایي ولا يكون متعيدا اصلا كالعقول والنفوس المجرده التي يقول بها الفلاسفه والجواب جواب تقتضاني كي او حسر لزورنا وركي حسب ثابت دی وي ان المدعى حدوث ما ثبت من الممكنات مدعى چې حدوث د هغه شی او قایلو چې کوم د ممکنات نه ثابت دي وهو الاعيان المتحيزه والاعراض هغه اعيان متحيزه دي او اعراض او اعيان متحيزه بیا په دوه قسم دي یو غیر مرکب دی لکه جوهر او بل مرکب دی لکه جسم
لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في المطولات أو أدلة وجود المجردات غير تامة لكسنش من مطولات كي بيان شويديا مطولات كي بيان شويدي مراد دين تشري لك شر مواقف شر مقاصد دي أفكار والأفكار دي شر الصحائف دي لدى من الكلام غش كتابون خبر أبان بيشوي يعني إمام الرازي والمطالب العالية دي وغير ذلك شر. الثاني أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض إذ منها لا يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أزداده كالأعراض القائمة بالسماوات من الأزواء والأشكال والامتدادات. والجواب أن هذا غير محل بالغرض لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض ضرورة أنها لا تقوم إلا بها. هاي داوس يوبر خبرين يقول تداويتي ده أعراض حادثتي ولا نيش بعض أعراض حادثتي بمشاهدة سا بعض أعراض حادثتي بدليل سا تيجي ده خبره من سرهم لا لكن استاد دليل ده تمام أعراض بحدوث ما دلالات نكين بعض أعراض أغلى شو ده أفلاك وسرقين فلك أول سرساني سرسالي سرنا أخو تالي دليل لو مني أسمان تاني رسيلري نادوي مدري مسألهم توسم نورس ناقول سرهم بس أعراض قيم دي كنا لكن ده هو أشكال شيء ده شكل ميو أعراض دي بيش وبيكنا عاوز أن يكون محور قيم دي غم أعراض دي نو د اغي حدوث خو نه تا په مشاهده سره لیدل دي او نه په دلیل سره لیدل پېښ به نو د اعراض په وجه به هغه افلاک څنګه حادث کې خبره باندې پوهیږي په دې درځ باندې پېښ نو دې جواب دی ضرور اوله خبره خدا ده چې دا کم اعراض چې عادل دنيشته دا جواب چې دا کم اعراض حدوث مون ثابت کو کنه دا کم اعراض حدوث مونږه ثابت کو نو هغه اعراض د دې مثل دي هغه اعراض د دې مثل دي حکم د دوه یو مشترک دی او حکم د یو ارز هغه ثابتيږي د بل لپاره اگر چې ثاني لیدل پېښ وبګل نو کله چې موږ دا ارز ثابت کو په مشاهده په دلیل سره نو د هغه اعراض چې افلاک او تسعو سره قائم دی هغه په خپل دغه حدوث چې کوم دی ثابت شو ځکه هغه مثل لري اعراض خبره باندې پېښ وکړه خبره سم شو ٹھیک شو زموږ خبره ده چې ټیک ده هغه اعراض موږ نه لیدل او عیان خو لیدل دي کنه عیان د عیان حدوث باندې موږ دلایل قائم کړو د عیان په حدوثم دلایل قائم کړو نو چې د عیان په حدوثم دلایل قائم کړو نو عیان هم حادث شو ځکه دا دلته د اعراض په وجه د حوادث د عیان حادث کړو نو هغه ځکه موږ داسې وکړو چې د عیان په حدوث سره به اعراض حادث افلاکو کې ما د عیان د حدوث کو ثابت دي کنه نو د افلاکو د حدوث د عیان د حدوث په وجه به د هغه اعراض مسکو ثابت دوسي پېښ وکړه ګوره اعتراض تا الثاني دویم اعتراض ده ان ما ذکر چې دا کوم دلایل په حدوث اعراض کې ذکر شو لا يدل على حدوث جميع الاعراض دا په حدوث د جميع اعراض دلالت نه کوي اذ منها ما لا يدرك بالمشاهده حدوثه ځکه بعض اعراض هغه دي چې دا غي حدوث په مشاهده سره نه معلومیږي ولا حدوث ازداد یو نه دا غي د ازداد حدوث چې کوم دی هغه معلومیږي کل اعراض القائمه بالسماوات لکه هغه اعراض چې قائم دي په دویم دریم سره ورم بینل شپږم مو اسمان پورې من الازواء دا من الازواء د اعراض د لپاره بیان پېښ وبه لکه رانګانی چې او پسې قائم دي او اشکال او امتدادات دغه او وجود او وجودوالي او اشکال دغه او غړوالي پېښ وبه نو دې پر خبره صاحب اعتراض شو والجواب یو جواب د تمام خارج نو پېښ وبه کنه چې موږ د دې اعراض او حدود ثابت کو بس دا کافی ده دا مثل د هغه اعراض جنس خو بدل نه دی کنه جنس خو اعراض د اعراض دلاندې خو هغه مرضی او دام راځي خو انواع دي نو حکم د یو نوع په بل نوع چې کله اشتراک د جنس راشي لکه ګوره حیوان جنس دی او د حیوان معنا متحرک بالاراده ٹھیک شو نو په دې دلاندې انسان راځي هغه متحرک بالاراده او تا په امریکا کې یو زناور نه دی لیدل خو چې حیوان دی هغه متحرک بالاراده هغه خبره پی خبره سمش دا جواب کتابونه کې نشته والجواب ان هذا غير مخل بالغرض او دا جواب دی غیر مخل بغرض سره لهن حدوث العين دا دیم جواب ورکړي ٹھیک شو سویلی لان حدوث العين يستدعي حدوث الاراضي ذکر دا حدوث د عیان په ثابت دي کنه افلاک تسو دا هو دا حدوث مستدعي دي یعنی تقاضا کوي د حدوث د اعراض او ضرورت ان لا تقوم الا بهذا كذا خبر بدیهی ده چې دا اعراض دي قائم مگر په دغه حوادث په قائم نه خبره سمش وای شو تاسو کنه شوي بده پوری ها یاره د قوت له سور کې یمنه ځکه چې ول محدث دغه ولما ثبت پوری وای آسان وای ها نه نو ته پوښتنه کنه وای برام ولې څه تاسو خبرو زبات
د نومبر په میاشت کې 1500 ورځې نو موږ چې دا سبق داسې ښکلې ووایو نو بیا اسانه ده دې تکرار تاسو نشئ کولی خلک خو طالبان به یو کتاب تکرار په یو ورځ کې کوو او تاسو یې تکرار نشئ کولی وایي الثالث أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها، بل هو عبارة عن عدم الأولوية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. ومعنى أزلية الحركة الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية، وهذا هو مذهب الفلاسفة، وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم، وإنما الكلام في الحركة المطلقة، والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجزئي، فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. الثالث دا دریم اعتراض چې کړی دا اصل کې ما قبل دی او دلیل بیان کړو چې ما لا يخلو من الحوادث لو ثبت في الازل لازم ثبوت الحوادث في الازل دیو دلیل قائم کړو چې هغه عینو چې د حوادث نه خالي و دغه عین په ازل کې ثابت شنو لازم به ثبوت د حوادث په ازل کې. نو اوس دا معترض اعتراض کې چې را دي شي په ازل کې د حدوث وجود دي کې خرابي سره بشو بګل دي کې خرابي سره او غوډه کې. الثالث أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة، وإذا أزل قرأ عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها، ترديش لازم شد وجود الجسم فيها بدي أزل كي وجود الحوادث فيها بدي أزل باز منه فأزل كي، بل هو عبارة عن الدم الأولية. دا أصل كي الذي زماني دو تعريفون دا إشارة كي دا زماني دو تعريفون دا إشارة كي دا زماني لمني تعريف تي الزمان نعم دا ازل دو تعریفونه د اشاره کوي د زمانه نه د چا د ازل. د ازل یو تعریف دا دی چې زمان لا اول له، زمان لا اول له دا د زمانه یو تعریف دی، افند د ازل یو تعریف دی. او دویم تعریف دی چې زمان غیر متناهی فی جانب الماضی دا د ازل دویم تعریف. نو هغه دوه تعریفونه په کې دلته راچولي دي سویا، بل هو بلکې د ازل چې د عبارت عن عدم الاولیه دا عبارت د عدم الاولیه یعنی زمان لا اول له من تعریف دی، یا او عن استمرار الوجود في ازمنه مقدره غیر متناهیه في جانب الماضیه، یا دا عبارت د استمرار د وجود د ازمنه مقدره کې غیر متناهی په جانب د ماضی کې د ازمنه سره د مقدره د لفظ ذکر ولګاو چې په ازل کې خو زمانه نه ویلا پیدا کړه، لکه زمانه په الله رسته پیدا کړه، ازل کې خو زمانه نه وکړه. نو مونږ دا زمانی فرض کړی د مقدره معنا مفروضه گویا چې دا په ازل کې داسې زمانی فرض کړي چې زمانی دی په ماضي کې به عدم ناراضي، نو دا ازل دا څه شي او دا ازمنو سره دا مقدره لفظ ولې ولګو چې حقيقي زمانه خو لا په ازل کې پیدا نه ده کنه، حقيقي زمانه په الله رسته پیدا کیږي. ولې کان الله ولم يكن شيء غيره ايش وبيقول انهم خالويه او ان استمرار الوجود، یا دا ازل عبارت د استمرار د وجود د فازمنو مقدرو کې غیر متناهی په جانب د ماضی کې پیش وکړم. و معنی ازلیت الحرکات او معنی د ازلیت حرکات او حادثو. اوس دا خبره دي چې دا فلسفه دا وایي چې دا عالم قدیم نه دا فازل کې پیش وکړي او حرکات جزئیه د حادث دي، حرکات جزئیه د حادث دي. او د دې جواب تاسو له ما تفصیل ته ما کړو چې لکه دا رز یو سانچه ده، نو کله پکې د ثلاثاء رس پریوزي، کله پکې د اربعاء رس پریوزي، کله پکې د خمیس رس پریوزي. نو فلسفه وایي چې دا پر اجزا چې دي کنه دا حادث دي، او د دې دا سانچه چې دا رز دا ولا قدیم وي د عالم د خدمت دا معنا پېښ وکړي. وګورم معنا ازلیت الحرکات الحادثه او معنا د ازلیت حرکات حادثه دا چې انه ما من حرکت الا وقبلها حرکت اخرى. دا ګوره دا حرکت چې دا یو سانچه ده، نو په دې کې کله دې د منډې حرکت پریوزي، کله پکې د عام ګرځېدو حرکت پریوزي، کله پکې د خړپوسو عادت پریوزي حرکت پریوزي. نور دا سانچه قدیمه ده او د جزئیات ولا څه شي حادث دي. نو معنا دا چې انه ما من حرکت الا وقبلها حرکت اخرى، حرکت چې دې مخکې یو بل حرکت لا الى بدايه نشته یعنی لا متناهي. وهذا هو مذهب الفلاسفه او دا مذهب د فلسفه دي چې هغه وایي چې دا عالم په اعتبار د نوع سره قدیم دی، په اعتبار د شخصیات او جزئیات سره حادث دی. خبره باندې پېښ شي ها. او هغه هم سره دا تسلیموي چې دا عالم یو جزئیات یو انواع دي، دا عالم په اعتبار د جزئیات سره حادث دی. دا سره موږ منو لکه اوس نن ورځ د ثلاثاء ده ما هم بداني
مستر بني سبا بني سبا نه راځي بل سبا نه ویدا سره دا منم د جزئیات خو چې دا نه منم د دې دا درس د سانچه سره دا حادثه نه منم دا به قدیم پېښ وګم وهم يسلمون او تسليمي انه لا شيء من جزئيات الحركه بقديم جزئيات د حرکت نه يوم قديم نشته انما الكلام في الحركه المطلقه كلام زمون په حرکت مطلقه کې دې پر خبره پوره نو جواب تراش چلو والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجزئي فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. جواب لرسان ضروره دا ته شوی او دا چې وي چې زه ویم چې د عالم قدیم د دې معنا دا ده چې دا د حرکت نه خالی کیږي په ازل کې پېښه یو حرکت و ترازی او ختمی کې بل و ترازی بل و ترازی بل و ترازی بل و ترازی د حرکت نه خالی کیږي دا سانچه ولا قدیمه ده پېښه دا نوع قدیمه کړو شخصیات او جزئیات ولا حادث کړو نو دې په دنیا کې وجود نشته ځکه چې وجود د نوع په ضمن د جزئی کې راځي نو کوم حکم چې د جزئی دی هغه به د نوع هم نو یا به دا نوع تابع کې د جزئی د حکم یا به د جزئی تابع کې د نوع د حکم پېښه به خبره ده لکه تاسو علماء ویلي چې انسان من حيث هو ونشأ کوي دمه بنو ملاتمه د انسان پورې شو نو ته ولاس دې په دې مولا باندې په دې باندې زبردست دا وایم چې دا انسان نه دی دا انسان یو جزئی انسان د معقولات ثانویه او د تاسو وسلم کې ویل ٹھیک ده نو چې انسان د معقولات ثانویه شو وسته د انسان من حيث هو وتقدیم وي او جزئیات جدا کې نو دې نوع حیثیت ته په دې حکم لاګو کیږي ځکه حکم وجود خارجي باندې لاګو کیږي نو انسان خو د معقولات ثانویه نه دی نو په دې حکم نه لاګو کیږي توس دا چې د انسان وخمه او درس د جوړ کړی دی انسان خوب شو شته نه څه وای چې ته وې او په ځمن د جزئی کې به وای کنه نو ته چې د انسان تقدیم وې د نوع تقدیم وې او جزئیات ته حادث وې دا نشي کېږي حکم چې لاګو کې په نوع باندې په ځمن د جزئی کې نو کوم حکم چې د جزئی دی هغه به د نوع لہذا چې ته د افراد ته چې کوم نه حادث وي اشخاص ته حادث وي او نوع تقدیم وي دا خبره یې سره غلطه ده چې افراد ته حادث وي دغه په ضمن کې نوع ته حادث وي ولې د نوع د په تشل پر قدم ثابت کې نوع لا دا د حیثیت شته نتیجه خو به نه مرتب کیږي اثر خو به نه مرتب کیږي او کته اثر مرتب کول غواړي نو دا نوع په ضمن د جزئی کې منی نو چې کوم حکم د جزئی دی هغه به حکم بدلوي او د جزئی دغه حدوث چې آیان دي کو اراز دغه په دلایل باندې ثابت شي چې جزئی دي څه حادث دی نو دا د دې دا نوع چې د جدي په ضمن کې دا هغه حادثه شو نو نتیجه دا شو د عالم الله پاک د نشته کړل یره کدا سو پېنه شو هغه مولوی صاحب چې تاسو سره قلم نه براس کې ان دې پټکی وره سره خو کې ته پېښ وې تاسو هم څه ته مو ورته پېښ وې ودرېږه ته څنګه پېښ ته ما په کې خبره وانه لکه ته استاد شاګردان شاو بشي فاصله على سبيل الاعتزاز على سبيل التيقن سما كم ما دا خبره وکړه په دې کتاب ما لا ګوره بس خالوال خبره ما لا ګوره وای ما ته ګوره کنه بس خالوال ما لا ګوره څه پکې بس خالوال کنه کم نه بس خالوال ها ته ما لا ګوره کنه دا ما سوې د بل ځای کې سوچ ته تلوي او دا ما چې سوې دا ریپیټ کا كرر هذا الكلام نعم لا پټکی ورته ته ما له خبره راځي دوباره دا تکرار کړه دا مو سره ومني نو موږ ته په جواب کې وایو کنه دا خو ته د غي مسلک بیان چې حرکت قدیم دی یعنی نوع د حرکت او د جزئیات د حرکت حادث دي موږ د نوع د قدم قایل او د جزئیات نه جواب بوله وسو ورکو جواب دا چې نوع د نوع قدیم ده او یا بلا نوع چې د جزئی چې ته حادث منی او دا غي حادث منی نوع هم حادث منی ولې تحقق د نوع په ضمن د جزئی کې دی نو چې تاسو مثلا دا ومنل چې جزئی حادث دی فلسفي دوای مونږه نو چې دا تحقق د نوع په ضمن د جزئی کې کیږي کنه نو اوس مخامخه دا نوع ولا حادثه ګڼل دا دې کوم خبره شروع کړې چې نوع تقدیم او جزئیات حادث وي
دا خو به هله کېږي چې په دې نوع څه حکم لاګو کېږي او ته په دې نوع باندې من حیث هو حکم نشي لاګو کولی نو چې نشي لاګو کولی او د قدم دا حکم په ته لاګو کې الله به څنګه لاګو کې په خیالات کې به حکم د قدم لاګو کې خامخا چې لاګو کې نو بار خارج ته به راوباسي نو چې خارج ته راوباسي نو هغې کې ته ما سره متفقه چې د افراد حدیث کې دا نوع په ضمن دغه فرد کې ده نو اوس د قدیم ویلی نه شي خامخا به ورته څه وی حدیث به ورته وی کوم زما خبرې له وخت سره راوړي تاسو به نه شوې بشوي بقى تقولي من الودية تقوى ثاني خبرين ها خلي والجواب أنه لا وجود للمطلق جواب ذلك وجود ليش هذا نوع من حيث هو ولذا مقولات ثانويون دي ولكدين إلا في ضمن الجزء مگر فزي من الجزء كده ولا يتصور قدم المطلق لو متصورنا ده قدم ده النوع مع حدوث كل من الجزئيات سرد كل جزئيات ده حدوثنا أو نشي جزئيات ده حادث وين نوع فزي من الجزئيات كي متحقق إنه ده نوع بمسية حادث وين شلون الرابع أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام لأن الحيز هو السطح الباطن من الحال المماثل للسطح الظاهر من المحوي والجواب أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أوعاده. معترض اعتراض کی تاسو دا وایي چې هر جسم با په حیز کې او په مکان کې وي نو دا خبره مستلزمه ده تسلسل لره ځکه د فلسفه په نسبت باندې د مکان تعریف دا دی چې د جسمي حاوی باطن مماس شي د جسم ماهوی د ظاهر سره لکه دا ګیلاس ٹھیک شو نو ګیلاس کې دا لاس ما کې هو ګوره ما اوس دلته دوه جسمونه دي یو محوی دی زما د لاس یو حاوی دی د ګیلاس او د ګیلاس دوه طرف دي یو ظاهر طرف دی یو دنه طرف دی باطن او زما د لاس ظاهر دی دا ظاهر ما باندې کې هو نو د فلسفو په نسبت باندې د مکان تعریف دا دی چې د جسم حاوی باطن مماس شي د جسم محوی د ظاهر سره دا جسم په مکان کې دا که خبره پېښ شوه دا څنګه د حکمت کې ویل دي د جسم حاوی باطن چې مماس شي د جسم محوی د ظاهر سره نو دا د جسم محوی لپاره مکان شي ٹھیک شو نو کو چلته دا وی چې هر جسم په مکان کې دا تسلسل له مستلزم دی وی دا تسلسل له مستلزم دی چې دا ګیلاس هم یو جسم دی کنه دا مزان له په مکان کې غني نو غیر چاپیره چې دنه سوکتولي هم یو جسم دی نو دا هغه یو ظاهر دی بل باطن دی هغه باطن مماس دی د جسم محوی د ظاهر سره دا د ګیلاس لپاره هغه مکان شو نو هغه بل شي چې ورته وکړي دی پېښ به بګنه نه هغه یو مکان غواړي دا هغه ظاهري څه چې دا هغه به د جسم حاوی د باطن سره چې کوم دي سي مماس وي نو هغه په یو مکان کې شو نه بل شي په مکان کې بل شي په مکان کې تسلسل ايش هو لا او تسلسل باطل دی لہذا دا خبرم باطل شو چې هر جسم په هیڅ کېږي ځکه دا خبره د مستلزم د صلاح تسلسل او زما په خبره باندې پیل شو ځکه چې دا ګیلاس دا په هوا کې نه د هوا ولا مکان شو د هوا ولا مکان شو نه د هوا هم په یو مکان کې بیا د هوا چې په کوم شي کې دا هغه شي د لپاره هم یو مکاني زور بس خبره بغټیږي تسلسل برابر او تسلسل خو باطل دی لہذا دا دعوه د متکلمینو کول چې جسم په یس کې دی مکان کې دا خبره غلطه شو دې جواب باندې پېښ شو اعتراض باندې جواب دا دی چې ورو خپکیږم دا تا چې د هیڅ کم تعریف کو دا تعریف زمانه نه دا خو د فلسفه تعریف دی فلسفي خو خپل خپل په پنځه باندې وامه درته دا د فلسفي سره خو د کار نشته دا ماته دا د چې ویم چې عیان په هیڅ کې دي او عین په مکان کې وي د مکان نه مراد هغه تعریف نه د فلسفه په نسبت باندې تاوکو بلکې د مکان تعریف زادیا چې دا یو متوهم شی دی چې د دې جسم ابعاد ثلاثه په کې نفوذ کړي د دې جسم طول عرض او مخ په کې ورننوتی یا دا محل بس دا ولا چې کوم څه شی دی مکان دی باقي دا چې کوم پړ ویل دي سره د مون کار نشته د فلسفي نه تاسو کوو یا د ځان نه تاسو کوو په څه خبره کوم ته په ما باندې اعتراض کې خو زما استراحت برابر کړم پر استراحت خو ځان سره کېده پېښ الرابع سلورم باستادي انه لو كان كل جسم في يد فهر جسم په مکان کې لازم عدم تناهي الاجسام لازم بشي عدم تناهي الاجسام وتسلسل بلازم شي ذكا لان الهيزه هو السطح الباطن من الحاوي المماثل للسطح الظاهر من المحوي ذكا هي چې دا ویل شي هغه سطح باطن ته د جسم حاوی نه چې مماثل شي د سطح باطنه د پاره دا سطح چې ظاهر وي د محوی نه پېښ وکړي دا د مکان تعریف دی او د مکان دا تعریف دی د چا پریزو کو د خپل پریز باندې
والجواب أن الهيز عند المتكلمين دلت خبر المتكلمين وكوا داخل الزندابان. والجواب إن الهيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم دا فراغ المتوهم ده الذي يشغل الجسم إذا الجسم دا جسم مشغول وتنفذ فيه أبعاده الثلاثة من الطول والأرض والماء. دا جاز فواكه روان ده دا جاز دا طول أرض ومخ چې په کومه خلا کې ور داخل شوی دی داخله د هغې لپاره مکان دی. نو جاز هم ګوره بلا مکان نه دی. یو هغه مکان دی چې ستاسو په ذهن کې عرفي مکان دی چې مکان هغې ته وي چې تا پې قرار کړي دا عرفي مکان دی. ګورې دلته د عرفي مکان خبره نه کوو. اوس جاز چې دی نو دا خو په یو ځای کې مستقر نه دی په هوا کې دی. نو څه به کوې د دې جواب دا دی چې د دې د ابعاد ثلاثه په کوم متوهم څیز کې نفوذ کړی دی هغه د دې لپاره مکان او په دې سره بیا تسلسل نه راځي. خبره باندې پوه شوې خالي دې لپاره دا څلور اعتراضات او جوابات ختم شو. ولما ثبت نغوز د دې د یو بله غټه خبره شروع کېږي دا غټ صاحب دی دا ډېر په ښه سکور باندې روان دی ښه دا نشه تکرار کوي ورور دا بل